مدیر چکدرہ یونیورسٹی روڈ علیمس کې قائم ایبٹ آباد سکول سسٹم اینڈ کالج چکدرہ څنګه کې ماشومانو ته د ښه کارکردګۍ په بنیاد انعامونو او شیلډونو ورکولو دپاره اینول ډے پرایز ډسټریبیوشن دستورې تابع وشوه چې پکې د مشر میلمه ګورنمنټ ډیګري کالج ګل آباد پرنسپل پروفیسر رایشه راهی، سکول ډایرکټر پروفیسر ریټایرډ رضا شاه سره سکول ماشومانو مور پلار او تعلیم سره وابسته ګڼ شمېر خلکو شرکت کړی. دستوره کې د سکول ماشومانو حمدنات، قامي سندرې او مزاحیه خاکې وړاندې کړې چې په خصوصي توګه لب پې آتی ہے دعا سره د ماشومانو اداکارۍ د کتو سره تعلق ساتو. او د عربی خبرونو ناست خلق په خندا کړه. نن سوال شپکه وړه وړي یا قابلی یا رسمي دلته خیر دی که په مونږه قیامتي. دستورې ته د وینا په وخت مشر میلمه ګل آباد کالج پرنسپل پروفیسر رایشه راهی، ایبٹ آباد سکول سسٹم چکدرہ ډایرکټر ریټایرډ پروفیسر رضا شاه، سکول پرنسپل شهاب احمد، آپاق ریجنل ډایرکټر ماجد خان او نورو د تعلیم په اهمیت رڼا واچوله او دې سلسله کې د ایبٹ آباد سکول سسٹم اینڈ کالج چکدرہ تعلیمي معیار، ماشومانو تربیت په حواله د دې د منیجمنت او سټاف د کردار ستاینه وکړه. وینا کوونکو زیاته کړه چې د ماشومانو په ذهنونو او عمل کې مذهبي او اخلاقي بدلون راوستلو او نوي دور د علومو سره آشنا کولو نوم تعلیم دی. په دې وجه د مور پلار او معاشرې پرس جوړیږي چې د سکول نه بهر هم د ماشومانو په کردار سازۍ کې خپلې ذمہدارۍ پوره کړي. وینا کوونکو د استاد په احترام زور ورکو او پوزیشن اخیستونکو ماشومانو ته مبارکي هم. وروسته د ایبٹ آباد سکول سسٹم اینڈ کالج چکدرہ ډایرکټر ریټایرډ پروفیسر رضا شاه، سکول پرنسپل شهاب احمد، آپاق ماجد خان، فخر افغان وکیل او نورو د سکول د پریپ نرسرۍ اول جماعت نه تر اووم جماعت پورې په خپل کلاس کې اول، دویم او دریم پوزیشن اخیستونکو ماشومانو، هلکانو او جنکو ته شیلډونه او کاپۍ ورکړې. دستوره کې مشر میلمه پروفیسر رایشه راهی ته هم د سکول لخوا په پروګرام کې په شرکت شیلډ ورکړی شو. محمد اسرار، خیبر نیوز، چکدرہ، کوزدیر.